په واتس اپ کې یو نوی دوه سیټینګونه راغلي دي، ډېر اهم سیټینګونه دي، ډېر ضروري سیټینګونه دي، ډېر پیدامن سیټینګونه دي، زموږ دپاره ډېر د پیدې دي او ډېر آسان سیټینګونه دي. نو دغه سیټینګونه به موږ تاسو پوهیو چې تاسو هم په خپل واتس اپ کې وکړئ، تاسو ته هم مشکلات نه وي. خو که زموږ په یوټیوب چینل باندې نه وي، نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او که ستاسو څه قسمه قیمتي رایې وي یا څه قسمه مشکلات وي یا تاسو ته څه تکلیف وي یا په دې ویډیو پوه نه شئ، نو موږ سره په کمنټ سیکشن کې ضرور خپل قیمتي رایې شامله کړئ. نو اوس به موږ تاسو ته د واتس اپ اهم سیټینګونه، ډېر ضروري سیټینګونه دي. ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په دې سیټینګ باندې پوه شئ، که نه بیا به نه پوهېږئ، بیا به کمنټونه کوئ. موږ سره د موبایل سکرین شاټ ته چې تاسو په دغه سیټینګونو پوهه کړو د واتس اپ چې کوم نوي دوه سیټینګونه راغلي، نو راځئ موږ سره. د واتس اپ هغه سیټینګونه چې هغه نوي راغلي دي، تاسو ته به پته نه وي، ډېر ښایسته یو دوه سیټینګونه دي، په هغو مو پوهیو. نو چېرته مو مه ځئ، موږ سره اوسئ. ډېر ښکلي او ډېر ښایسته سیټینګونه دي، ستاسو به خوښ شي. نو راځئ د موبایل سکرین شاټ ته واتس اپ باندې په 3 ډاټ به کلیک وکړو، سیټینګ ته به راشو. دلته به په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړو. په اکاونټ چې موږ کلیک وکړو، دلته به تاسو ته ښکاري په دې دویم نمبر کې پاسکي. دا پاسکي چې کوم ده، نو دا ډېر یو اهم، په دې کې یو اهم سیټینګ راغلی دی، ډېر مزېدار سیټینګ دی. او د دې سیټینګ مطلب دا دی چې مثلا کله که تاسو خپل واتس اپ ډیلیټ کړئ، اپس ډیلیټ کړئ، نو بیا تاسو چې کله دا دوباره خپل نمبر په دې کې اډ کوئ، نو هغه بیا ستاسو نمبر ته میسج راځي یا کال راځي. اکثر هغه کال یا میسج را نشي، نو تاسو ته مشکلات وي، هغه زر نه اډ کېږي، هغه ټایم غواړي، نو په هغې ټایم ضایع کېږي. نو دا پاسکي چې زموږ سره دی، نو دا پاسکي چې موږ کلیک کوو، تاسو ته به اوس وخت په وخت تاسو ته اپډیټ درکوو، تاسو به سټیپ بای سټیپ پوهیو. پاسکي کلیک کړئ. دا چې موږ کلیک کوو، نو دلته ګورئ سمپل وے ټو ساین ان سیفلی. په دې مطلب دا دی یو کین ناو یوز یور فنګر پرنټ فیس اور سکرین لاک. یعنی مطلب د دې دا دی چې که ته دلته فنګر پرنټ باندې دا خپل موبایل اپ آن کې، یا په فیس لاک وي، د مخ په لاک وي، یا کم نور کم کوډ وغیرہ کم پاسپورټ چې وي په هغې باندې دې لاک کړی وي، نو لکه په هغې وجه باندې دا په هغې چې آن شي، نو چې کله ته بیا ستا واتس اپ ختم کړی شي او دوباره ته بیا ډاونلوډ کې واتس اپ اپس، او بیا کله هغه بیا ان کول غواړي، دوباره پکې نمبر اډ کول غواړي، نو دا به ډېر په اسانه کېږي. یعنې اوس ګورئ موږ ته، موږ به په کریټ پاسکي باندې کلیک وکړو. په پاسکي موږ کلیک وکړو. په پاسکي موږ کلیک وکړو، نو دلته زموږ چې کوم نمبر راغلی، دلته په کنټینیو کلیک وکړو. ګورئ دا ستاسو د مخې دی. په کنټینیو چې موږ کلیک وکړو، نو یوز یور سکرین لاک، دلته مطلب دا چې ستا چې کوم د سکرین لاک دی، نو هغه لاک خپل یوز کا. نو موږ نه لاک یوز کو. دا اوس ګورئ یوز سکرین لاک، نو دا به کلیک کو. دا به اوس دلته زموږ فنګر پرنټ باندې دی، نو فنګر پرنټ باندې مو کلیک وکړو. دلته اوس څه شی لیکل دي تاسو ته ښکاري؟ پاسکي. this will be used to verify your account. یعنی مطلب د دې دا دی چې دا به ته کله بیا خپل اکاونټ ویریفای کړې، یعنی دوباره یې انټر کړې، دوباره خپل اکاونټ جوړې د واتس اپ، نو هغه به په دې طریقه کېږي. بس صرف نمبر به پکې واچې او خپل چې کوم ستا سکرین لاک پاسکوډ وي یا مثلا فنګر پرنټ وي یا فیس لاک وي، نو په هغې لاک باندې به یې آن کې او بس دا به اټومیټیکلی آن شي، یعنې د میسج راتلو څه قسمه ضرورت به نه وي. دا یو ډېره اسانه طریقه وه. اوس راځئ بیا موږ سره په دویمه طریقه مو پوهیو. نو هم په دغه شته سیټینګ کې، یعنې د دې نه بار وتلو ته ضرورت نشته. تاسو سره ایمیل اډرس دی. نو ایمیل اډرس چې کوم دی، نو دا تاسو سره د دې دپاره دی چې دا ایمیل اډرس تاسو دې کې واچوئ، لکه څنګه چې موږ فیسبوک اکاونټ جوړو یا یوټیوب اکاونټ جوړو یا بل څه یو اکاونټ جوړو، مختلف اکاونټس دي، او په هغې کې موږ د اکاونټ د ریکورۍ دپاره ایمیل اچوو. یعنې که مثلا زموږ په نمبر میسج نه راځي یا څه بل څه مشکلات وي، نو موږ پکې ایمیل ور اچوو. نو داسې چې موږ دې کې ایمیل خپل انټر کړو، نو په هغې باندې به بیا زموږ میسج راځي. یعنې که په نمبر میسج رانغلو، نو زموږ په ایمیل به میسج راځي. نو دا هم یو ډېر ښکلی سیټینګ دی، یو ډېر مزېدار سیټینګ دی. نو راځئ دې کې خپل ایمیل اچوو، په دې به کلیک وکړو. یعنې دا دویم سیټینګ چې کوم دی، نو دا ډېر اهم دی، ډېر لازمي دی. په دې باندې چې موږ کلیک وکړو، دا دویم سیټینګ چې زموږ کوم په دې مو کلیک وکړو، نو دې کې به خپل ایمیل واچوئ. د ایمیل اچولو مطلب دا وي چې که چېرته ستاسو څنګه چې فیسبوک اکاونټ خلک جوړ کړي یا بل یو اکاونټ جوړ کړي او هغې کې بیا کله ویریفای کوي، دوباره خپل اکاونټ جوړوي، نو د خپل اکاونټ جوړولو کې بیا مشکلات وي، په موبایل یا میسج نه راځي یا کال نه راځي، نو دا د ویریفیکیشن دپاره یا د خپل اکاونټ د ریکورۍ دپاره د ایمیل خلک اچوي.
نو دا ډېر لازمي او ډېر ښکلی سیټینګ دی چې ایمیل پکې واچو نو زموږ پاسورډ به زموږ نه خرابېږي، زموږ واتساپ یعنې زموږ واتساپ به زموږ نه خرابېږي. که موږ ته په موبایل باندې SMS رانشي په نمبر باندې نو موږ ته به په ایمیل باندې راځي. نو دا ګورو موږ سره ایمیل راغلی دی، دلته دا زموږ دغلته موږ ته پاسورډ راغلی دی. دا اوس موږ په ویریفای دلته کلیک کوو. نو دا اوس ویریفایډ زموږ په واتساپ کې زموږ ایمیل نمبر چې کوم دی نو هغه ویریفایډ کړی شو. نو که چېرته موږ کله هم موږ ته مشکلات را پیدا شي، زموږ نمبر بیا په نمبر موږ ته SMS نه راځي، نو هغه به موږ ته په ایمیل راځي. نو ښه په اسانه به ویریفای کېږي. او بل په هغه اولني سیټینګ خو موږ پوهه کړي وای. نو اوس راکئ ماله اجازت د لوی الله څخه.